چا په کورونو کې ټینشن وي، اختلافات وي، بچای طرفانه کور کې پریشانۍ وي، نو دغه ټینشن او دغه اختلافات دغه پریشانۍ ختمېدو دپاره یو بهترین عمل تاسو مخې ته راوړم. هغه عمل څه ده؟ عمل دا ده چې موږ تاسو کله هم فرایض کو، سنت کو، نوافل کو. په دغه فرایضو، سنتو، نوافلو کې اخیره کې موږ تاسو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دې ځای پرې مونځ وي، بیا موږ تاسو سلام یو طرف ته بل طرف ته ګرځو. نو په دې ځای کې به موږ تاسو وره سلام نه ګرځو. څه کله دغه دعا مو ویله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، نو سلام به وره نه ګرځو. نو په دې ځای کې به موږ تاسو سوره فرقان آخري آیتونو کې یو آیت ته ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، دغه آیت موږ تاسو یو پیرې ویئ، بیا ښي طرف ته او ګس طرف ته موږ تاسو بیا سلام تاو کړو. نو دغه عمل په برکت سره به انشاءالله موږ تاسو کورونو کې که اختلافات وي، ټینشن وي، پریشانۍ وي، دا به الله تعالی خود به خود ختم کی. موږ تاسو دپاره به دغه بچي دا قرة اعین جوړ شي، مطلب سترګو یخواله به الله تعالی موږ تاسو دپاره دغه بچي جوړ کی، او دغه بچي به موږ تاسو دپاره الله تعالی نیکان جوړ کی.